कश्मीर से रिश्ता किया, कश्मीर से रिश्ता किया, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। नारे तकबीर। हम शहर हैं पाकिस्तानी, तुझे ऐसा धाड़ेंगे, नाच रहेगी तुझको हम इतना मारेंगे। पाकिस्तानी गैरत को कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी गैरत को तूने ललकारा है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। کشمیر د پاکستان شاتیر، کشمیر د پاکستانیانو خوب او تعبیر. 15 اگست یوم استحصال کشمیر. کاټلنګ کې د اسسټنټ کمشنر کامران خان، تحصیل کونسل چیرمین مفتی حمد الله یوسفزی، ڈی ایس پی سرکل گلشید خان په مشرۍ کې ریلی وویستې شوه. تنظیم تاجران چیرمین حاجی خان پراز خان، عزم مومن ویلفیر ارګنایزیشن ځوانانو، وکیلانو صاحبانو په احتجاجي واک کې ګډون وکړو. شریکو مظاهرچیانو بینر او پلیکارډونه نیولي وو، په د عبارت د بربریت پر ضد کلمات درج وو. مشرانو د دغه عزم پخلی وکړو چې کشمیر د پاکستان تقدیر دی او تقدیر د هندوستان په تدبیر نشي بدلیدی. ملل متحد دی په خپلو قراردادونو عمل باوري کړي او کشمیریانو ته دی د خود ارادیت حق ورکړي. 5 اگست باندې کوم چې د کشمیر ډسټینکټ کریکټرسټیک وو هغه ختم کړی دی انډیا او خپل کانسټیټیوشن یې هلته پیلاو کړی دی. دا خبره چې کومه ده نو دا د یونین کونسل چې کوم دی سیکیورټي، یونایټډ نیشن سیکیورټي کونسل، د هغې چې کوم ریزولوشنز دي د هغې بالکل متضاد او غلطه خبره ده او هغې سره سره هلته هغوی خپل کوم چې بربریت دی او دغه دی هغه انتهایی سیوا کړی دی او کشمیریانو باندې کوم چې زموږ وروڼه دي او زموږ یو د ملک حصه ده هغوی باندې انتهایی ظلم او دغه روان دي. نو موږ د دې خلاف دا 5 اگست یوم استحصال مناوو او موږ د دې پرزور او ډیر زیات مذمت کوو چې 5 اگست یوم استحصال کشمیر په طور په غونډه نړۍ کې مناویږي. یوازې پاکستان نه بلکې چې څونه هم اسلامي ملکونه دي او هغوی د خپل د مسلمانانو وروڼو په غم باندې دردمن دي. هلته کې دا نړیواله ورځ چې کومه ده دا لمانځي. زه د دې واک او د دې هر څیز مقصد دی چې موږ خپلو اعلی چارواکو ته دا پیغام ورکو چې موږ مخکې هم د کشمیر د ازادۍ دپاره هر قسمه جدوجهد ته تیار او بیا به هم ستاسو په شا باندې زموږ د ټول د دې علاقې او د دې ولس سپورټ او انشاءالله تاسو مخ په وړاندې موږ به درپسې او دا تحریک او دا جدوجهد دا به په تکمیل ته رسي انشاءالله. او دغه کوم د عالمي حقوق علمبردار چې دي هغې ته موږ د دې تحصیلي کاټلنګ نه وایو چې تاسو څنګه عالمي حقوق علمبردار په کشمیر کې چې کم ظلم او بربریت شروع دی په هغې کې مسلسل نوې اضافي کیږي او داسې بل راوړو چې هغې کې دغه پراپرټیز هغوی باندې دغه کړلې او هغوی سره پیسې دي، لهذا هغوی به دې ځای ته راځي او دلته کې به ځمکې الي او هغوی به خپل اکثریت هغه کوم اقلیت چې د هندوانو دی به ځي اکثریت ته. لهذا موږ د دې تحصیلي کاټلنګ نه بیا د ضلع مردان او بیا د کې پی کې او بیا د ټول پاکستان نه دا یو اواز دی دغه بین الاقوامي ادارو ته چې لهذا تاسو په دې نظرثاني وکړئ. په یو کې ریزولوشن پاس شوی دی چې دوی به د خپل مرضي او منشا مطابق فیصله کوي کشمیر والا. د هغې مرضي او منشا دا ده چې زموږ کشمیر د پاکستان دی. د هغې مین وجه دا ده چې د دوی په منځ کې زموږ رشته ده هغه د کلمې ده. د کشمیر او د پاکستان مطلب دا دی لا اله الا الله. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. انشاءاللہ کشمیر مخکم زمونږ اوس هم زمونږ او بیا هم زمونږ. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.